او بدبخت زوی خپل پلار ډیر بې دلدۍ سره قتل کړی دی. هغه زوی نن ګرفتار شو. په نوي بیان کې هغه زوی څه ویلي. دوستانو که چېرې تاسو د هغه زوی د بیان نه ځان خبرول غواړئ، که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تللی نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه تېره ورځ د چارسدي په تورنزو علاقه کې رامخته شوې وه چې یو زوی راپاڅي او خپل پلار ډېر بې دلدۍ سره قتل کوي. اخر د پلار ګناه څه وه، د پلار خطا څه وه، پلار یې داسې څه غلط کار کړی و چې د زوی دغسې کار کوي چې خپل پلار ډېر بې دلدۍ سره قتل کوي. دوستانو ویل کېږي چې زوی په ایسو په نشه کې و، ځان باندې نو پې شوی، تمانچه یې راغوستې وه او خپل پلار یې پوره 4 ډزه ویشتی و. یو ډز یې په سر باندې ایستی و، 3 ډزه یې په سینه باندې ایستی و. د هغې نه بعد بیا د پلار مرګ رامخته شوی و. دوستانو چې کله د پلار مرګ رامخته شو، د دې ورور یعنې د زوی خپل ورور خو ویشتی و. هغه ورور یې اوس په زخمي حالت کې په اسپتال کې پروت دی. هغه ورور باندې 2 غمونه راغلل، یو چې خپل پلار یې قتل شو، دویم چې هغه ډېر خوږ دی. دوستانو دا کم کس چې اوس ګرفتار شوی دی دا وایي چې ما داسې نه غوښتله چې د خپل پلار او خپل ورور داسې ولیمه او زما پلار ډېر بې دلدۍ سره قتل شي. ما هېڅکله داسې نه غوښتله، خو داسې زما په لاس کې هم نه وه. دوستانو هغه وایي چې ما د ایسو نشه کړې وه او زه په ځان باندې نه پوهېدمه. زه د ایسو په هوا کې وم. ما ویلي چې دا ټوله دنیا لاندې ده او زه د ټولو نه بره یم. د دې د وجې نه ما تمانچه راواخېسته. اول مې خپل پلار ډېر بې دلدۍ سره قتل کړو او بیا مې ورور ویشتو. ورور مې د دغې دپاره ویشتو چې سبا مې ورور په چاته انټرویو کې ونه وایي چې او زما پلار زما ورور قتل کړی دی، زه پې ګوی. دوستانو ده ویلي چې ما داسې نه غوښتله، خو زما نه وشوله. چې کله نه وشوله بیا زه د کور نه وتښتېدم. ما ویلي چې زه به بد شمه، زه به ټول عمر باغي به شم، زه به وتښتم. زه باغي نه شم، زه خپل خدمت وښودو او هغه یې ګرفتار کړو. دوستانو دا و د هغې خبرې. که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تللی نشان ورڅخه مخه ووهئ، زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.